یو ملګری وایي زما تر وفات شوی د هغه نارینه اولاد نه وي د هغه په ځای ما د نوکرۍ کاغذات جمع که ما ته نوکري میلو شوه وي د دې اوس چې کوم زما نور ترونه دي هغه وي دا د ده میراث و ما نه پکې تنخواه غواړي. سرکاري نوکري هغه د قانون ذمه داري ده چې هغه چاله ورکړي د قانون خوښه ده خو چې قانون چاله ورکړي دا د هغه سړي حق دی نوکري چاته په میراث کې ګورې نه میلاویږي نو په دې سړي باندې د چا حق هم نشته ده تنخواه یوازې د ده دپاره ده که سرکار طرف نه څه خبره وه درخواست پر که چې وی کاږي خو چې چاته یو ځل میلو شي دا هم د هغه طرف نه وي. عمره یې کړې ده یو کس او د طواف د 7 چکرو په ځای باندې 6 لګولي دي نو دې څه حکم دی چې 7 چکرو په ځای 6 لګولي دي عمره دې کړې ده وخت تیر شوی دی نو د یو صدقه فطر مقدار فدیه ورکا نو هغې نه بس هغه چې کم کوتاهي شوی دا به ختمه شي. د ضعیف حدیث مطلب څه دی او په دې باندې عمل کولی شي که نه شي کولی؟ د ضعیف حدیث مطلب دا دی چې په دې کې راویان چې چا نه روایت نقل شوي وي دا ثقه نه وي اخلاقیات وغیره یا نور وجې نه هغې باندې اعتماد نشي کېدی. مطلب په دې کې د حدیث حسن لذاته شرایط نه او حسن لذاته دې ته ویلی کېږي چې په هغې کې راویان داسې ثقه راویان وي چې د هغې په هر یو خبره باندې اعتماد کېږي هغې باندې څوک د دروغو شک هم نشي کولی او داسې سلسله کې روان وي که د هغې حافظې کمې وي خو بیا هم په داسې یو سلسله کې روان چې هغه حدیث نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نقل شوی او هغه ډیر زیات معتمد وي په معاشره کې نو د دې علاوه چې کوم احادیث د هغې ته ضعیف ویلی کېږي. په ضعیف حدیث باندې عمل چې کېږي نو هغه په 3 شرایطو سره کېږي چې جمهور علماو هغه ذکر کړي دي. یو خدا ده چې دا حدیث دې حده پورې نه چې د سړي په دا ګمان چې دا منګړت دی ځان نه چا جوړ کړی دی. دویم شرط یې دا ایښی دی چې دا د صحیح حدیث په مقابله کې متصادم نه د دې په مقابله کې بل که صحیح حدیث وي نو په دې باندې به عمل نه کېږي. دریم دا دی چې خلک په دې عمل کې خو سنت ورته به نه وي که سنت ورته وویل نو بیا هم ټیک نه ده. علما کرام د دې باره کې دا وایي چې کله مجتهدینو په دې باندې عمل لا رواني مقابل کې د دې بل حدیث نه وي داسې نو وي د فضایلو باب کې او دا شانته د ترغیب اعمال په دې کې قصصو کې په دې باندې عمل کولی شي. زمونږ ځمکه ده یا ملګری وایي وروڼه مې وایي چې یاره دې کې مونږ ځان لم اخیستی و د پلار میراث بیلو نو زمونږ دې کې حصه کېږي حصه صرف په هغه مال کې وي چې کم پلار وفات شي د پلار په میراث کې وي. د رور په مال کې کله چې د هغه اولاد وي یا د هغې نو بیا حصه نه کېږي چې کله نه نو بیا بعد کې هغه تقسیمیږي. دا ملګری وایي د مجبورۍ په حالت کې چې قرض در باندې ډیر وي نو د وجود څه اعضا خرڅولی شي بالکل شریعت د دې اجازت نه ورکوي چې یو سړی ګرده خرڅوي یا چرته د جګر وغیره خرڅوي شریعت د دې اجازت نه ورکوي او د دې اختیار انسان سره په خپل هم نشته. دا جسم یو امانت دی چې موږ ته ملو شوی دی او دا امانت په عمدک کشانت رب کریم ته واپس کې کدی کې تا خیانت کو الله به په دې باندې سزا درکوي او کدی کې وفات شو چاله دی ورکول نو ته په دې باندې مجرم ته قاتل د خپل ځان خپل قتل د خپل وکړو. خلک وي په جنازه کې 3 صفونه برابر ضرور دي. یو مستحب عمل دی چې په جنازه کې 3 صفونه جوړ کې ځکه په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی کم جنازه کې چې 3 صفونه وي الله تبارک وتعالی د هغې سړي بخښنه کوي. مالک ابن وهیره رضی الله تعالی عنہ دستور بداو چې د به 3 صفونه جوړول که بیا هم چرته د خلکو تعداد کم وي مثلا 6 کسان دي یو د امام کې 2 د په یو صف کې ودرېږي 3 د په یو صف کې ودرېږي 2 د په یو صف کې ودرېږي او یو د بل صف کې ودرېږي نو په هغه مستحب باندې به عمل لا شي نو څه پته لګي دې وجې نه د بخښنه الله تبارک وتعالی وکړي. مونږ داسې اورېدلې دي چې د نئی دکان ته ځینو هلته به سلام نه چې سلام هر ځای کې اچولی شي دا منع نه ده. په عمره کې طواف وکړو حلق مې وکړو صفا مروه هېره شوې وه
بیا بعد کې راته یاد شو صفا مروه مې وکړو دوباره حلق کو نو عمره وشوه خیر د لکه صدقه ورکا چې هغه کوتاهي او رستواله دم راغلی چې د هغه قصر پکې پوره شي دا مرګري وی دا شپونکې ورته وی هغه غنی چې په خلکو باندې ولي په فارسی کې دیتا خارپشت ویل کېږي او په عربی کې دیتا قنفذ ویل کېږي وی دا خوړل حلال دي که حرام دي د دې باره کې علما کرامو دا لیکلي دي فتاوی قاضي خان کې او دا شانت شامیم داسې لیکلي دي وی چې دا ګندګي خوري وي د دې خوړل ټیک نه دي بعضې په دې کې دا تعبیر کړی دی چې غټ وي پکې وړوکې وي نو د دواړو حکم یو دی دا نشي خوړی او د هغه چې په نور څه باندې قیاس کوي په شپونکي باندې که په بل څه باندې قیاس کوي وی چې هغه پاک شیزونه خوري نو علما وی چې نه وی په هغې باندې د دې قیاس هم ټیک نه دی وی دا غلط دی وی ځکه وی دا ګندګي خوري او کم ځناور چې ګندګي خوري دا د حشرات الارض نه دی نو د دې خوړل ټیک نه دی یو بوډۍ ښځه ده هغې ته پیمپر اچولی هغې نه هر ټیم بول ځي نو د دې مونځ دا به مونځ څنګه کوي پیمپر سره مونځ کیږي که نه کیږي که پیمپر ګنده وي د 1 درهم نه مقدار نه زیات 1 درهم مقدار د دې تلی عمري که د دې نه زیات دی کې ګندګي وي که پاک اودس هم کړي بیا هم نه کیږي خو د عذر په بنا باندې کیږي اوس دا ښه ده چې ضعیف العمر ده د دې دا عذر دی هغه عذر دې ته ویل کېږي چې انسان ته دومره وخت نه ملاویږي چې هغه عمره وخت کې د ده وجود کې پاکوالی پاتې شي هر ټیم په بې نمازۍ کې وي مثلا د هغې اودسمات خارج وي هر ټیم نو دا په دې حالت کې مونځ کولی شي خو چې کم وخت له اودسو کې په هغه وخت کې دا نوافل کوي منځونه کوي فرض منځونه کوي هغه کولی شي هر مونځ دا به بیا بل یو اودس کوي زما والدین ما سره اوسیږي هغه وایي چې خپله ښځه به مور او پلار کره نه لیږي که مور او پلار کره دا ځي نو بیا به وله طلاق ورکړي د ښځې خپل حقوق د والدینو خپل حقوق وي ښځه چې کله نږدې وي در سره د هغې رشته دار وغیره والدین نو په کار خو دا ده چې هفته کې یو ورځې نیمې لبوځې او که داسې نه هغه په خپله رضامندۍ باندې ایساروي نو بیا ټیک ده او بیا هم داسې په شپږو میاشتو کې یو ځل که لرې وي نو والدین وروڼو سره ملاقات لی بوتلی شي او که پلار درته داسې خبره کوي نو د دې اختیار پلار سره نشته خو که بیا هم د مصلحت د وجې نه کوي چې یاره زما د کور نګران پلار دی نو داسې یو طریقه اختیاره کړه چې نه د پلار خفه شي او نه د ښځه خفه شي نه د پلار خفه شي او نه د ښځه د مور او پلار د کور نه منې شي نو داسې یو مصلحت اختیارالپکار دی آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې اذان کړی و اذان خو یې کړی خو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په غوږ کې اذان کړی علامه نووي رحمه الله فرمایي ترمذی شریف کې روایت دی فاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وی یو ځل په سفر کې اذان کړی دی خو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي په مسند احمد کې یو حدیث دی په هغه کې پوره حدیث داسې ذکر شوی دی فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان خو نه کړی خو د اذان کولو حکم یې کړی مخکې چیرې تاسو اذان وکړئ نو خپل ژوند کې داسې ثبوت نه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان کړی سوی د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نه مرګري وی آیا سبحان الله یو تبلیغي مرګري وی چې سبحان الله او نو سړی ته په جنت کې اعلی مقام ملاويږي دی په جنت نه روزي سبحان الله وبحمده یا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د دې ډیر زیات فضایل دي په حدیثو کې داسې راځي کله ورته اطیب الکلام ویل کېږي کله ورته احسن الکلام ویل کېږي کله ورته خیر الکلام ویل کېږي حضرت سلیمان علیه السلام یو ځل په خپل تخت باندې سور روانو نو په هغه تخت باندې 90,000 یا 40,000 کرسۍ وي خلق په ناستو په اسمان کې روانو لاندې یو کس سبحان الله وی دی ولا راکوشو کس ویریدو چې یاره څه خبره ده داسې یو چې حضرت سلیمان علیه السلام راکوشو حضرت سلیمان علیه السلام ورته وی زما د بادشاهي د ختمېدو ده دا به یو ورځ ختم شي خو کم الفاظ چې تا وی دا د نه ختمېدو دی په دې به الله تعالی ډیر لوی اجر درکوي حضرت محمد حکیم صاحب رحمه الله فرمایي وی د دې ما دومره فضایل وکته وی کله چې یو ځل سړی سبحان الله وی
نو الله تبارک وتعالى وی د دې د وجنه د ازمکه او د کم دنیا کې د فضاګانی د ډکی کی وی بیا چې سبحان الله وی اوم اسمانونو اوم زمکو پورې دا الله تعالی د خلاګانی بندي کی وی چې دریم ځل کله سبحان الله وی نو الله تبارک وتعالى دې بنده ته وی بس کا کنه وی ټول ارس خو دی واغستوي نور څه غواړي وی خزر راشه وی زم تا سره یم چې رب در سره نور څه پکاري د انسان. ابو داود شریف کې روایت ده وی چې کم سړی سبحان الله وی کثرت سره وی نو وی د قیامت په ورځ باندې با الله تبارک وتعالى وی دی به الله تبارک وتعالى ته دی بنده گواهی کوي. نو بهتره دا چې خپل ډیر زیات اذکار کوي سبحان الله والحمدلله او کدی امیر صاحب ویلی وی چې الله به د جنت فیصله کوي نو بالکل باقي چې کم سړی کلمه ویلی وی که جهنم کې دی وخت تیرم کې الله ته مونږ ټول اوساتي نو بیا بم دی را پاسي جنت ته بزي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله واصحابه اجمعين. الہ العالمین ایمانم نصیب کی الله څومره ګناهونه را نشوي دي په نیک اجرونو راته بدلو ګرځي. الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو ساتي. الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. الله څومره بیماران دي په دې حاضر ډله کې دي کورونو کې د هسپتالونو کې دي د مجلس کې دا څومره ګری بیمار یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. یا الله د خپل د درنه ورته شفا نصیب کړي. زمونږ یو لوی استاد بیمار دی عبدالرحیم فضلی صاحب دعا ورته کی چې الله ولا صحت کامله عاجله ورکړي. الله دا بیماری ورته پروغ صحت نعمت باندې بدل وګرځي. الہ العالمین کم تکالیف دی په الله ته نه ختم کی. یا الله ته شفا ورکون کې ذات یا الله ته ورله شفا ورکړي. یا الله ډیر طلبه دي الله ډیر شاګردان دي الہ العالمین د دې درسونو وګوري. الہ العالمین روغ صحت ولا ورکړي. یا الله واپس خپل مسند تبوت لکه الہ العالمین څومره مشران کشران مزول مفات شوي په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. یا الله قبرونو ورته جنت ته باغچونه خپل باغچې وګرځي. یا الله موږ ټول ته بار بار د حرمین او شریفینو سعادت نصیب کړي. دا غزیاده به احترام نصیب کړي. یا الله موږ ټول ناراضي شي الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.